بعض معاشرتی مسائل تاسو ته بیانېږي او کله د عقیدې مسائل تاسو ته بیانېږي د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو صحیح طریقې سره اصلاح وشي او د ټولې دنیا دپاره راهنما مقتدا او صاحب تقلید جوړ شو او د اسلام هغه ښه تصور او هغه ښه مخ او هغه ښه تصویر دنیا ته مخامخ چې بغیر د تعلیم نه او بغیر د جدید سیزونو نه یو ساده دین دی او د غرونو او د کارجنې ځمکې کې نازل شوی یو عام سیده ساده انسان باندې نازل شوی دی او ساده خلکو په عمل کړی دی او نورو خلکو ته رسولی دي او دا هغه خبرې دي چې د دنیا ټول عقلمند او سلیم الطبع خلک هغه مني. کمزوري په موږ کې ده چې موږ د اسلام مطابق صحیح عمل پیش کولی نشو. دی وجې نه چې چاله دعوت ورکوي وی موږ تاسو ته د ځان دعوت نه درکو د دین اسلام دعوت درکو. ما کې هزار نقصانات دي او زموږ دین کې یو نقصان هم نشته. اکثر خلک چې نه راځي هغې وجه هم دی چې هغه د مسلمان ته ګوري. مسلمان کمزوری دی او عزتمندو اسلام ته هغوی نه ګوري او زمون کمزوري دا ده چې موږ خلکو ته ځان پیش کوو اسلام ورته نشو پیش کولی. نو هغه چې تا ته وګوري تا کې خو هزار سوړي وي او نقصانات وي هغه وایي دا زما قبول نه دی دنه خو ډېر ښه عمل موږ کوو. دویم نمبر دا دی تاسو به اسلام د نظریاتو دین پیش کوئ چې دې کې دا نظریات دي او خلکو ته وایي دا ستاسو چې کوم اعمال دي دې کې اکثر دینی اعمال دي دا تاسو چې کوم کوئ دا د اسلام والا اعمال دي خو نظریه ستا صحیح نه ده او موږ تا ته د نظریې دعوت درکو. عمل باندې هر یو سړی پوهېږي چې یو غریب سره ښه وکړه نو د اسلام کې هم شته هندو مت کې هم شته سکانو کې هم شته او انګریزان هر چا کې شته. وی د عمل خبره نه ده موږ تا ته د نظریې دعوت درکو. نظریه صحیح کا نو بس هغه به پوهېږي چې الله بارکې نظریه صحیح کا ځکه هر څه د الله دي هر څه موږ الله را لیږلي رسولانو بارکې کتابونو بارکې د قیامت بارکې دا عقیدې صحیح کا. بهرحال دې حوالې سره مختلف مسائل تاسو ته بیانېږي. اوس د ودونو ورځې دي بعضې مسلو خلک تپوس کوي او د زکات دي نو دا دوه قسمه مسائل تاسو ته بیانېږي. په وخت تشریف راوړئ او غور سره کینئ. نن سبا ورځو کې موږ د مونځ نه بعد هم د مازدیګر ماښام مونځ نه بعد هم یو مسله بیانو د 1 منټ نه کم وخت کې نو چې یو انسان د 1 منټ نه کم وخت سکندونه هم دین له نشي ورکولی نو بیا دا دین دته فایده نه رسوي. دی وایي نه با کسان شکایت هم کوي اسلام موږ ته څه فایده راکړه یا د دیندارۍ موږ ته څه فایده راکړه. نو ستا دا دینداري چې کم دا من چاهې دینداري ده تا خپله ځان نه دینداري جوړه کړې ده رب چاهې دینداري نه ده او کېدې شي ته څه ته دین وی هغه دین هم نه تا سره خو دومره علم نشته. یو ملګري ته ما مسله بیان کړه چې مثلا زکات ورکې نو د قیمت فروخت لحاظ سره نو یو ملګري ویلی شي دا خو موږ ټول د قیمت خرید لحاظ سره ورکو نو ما ورته ټول غلط یې او دې ټولو د چا نه تپوس کړی دی چې دا زکات دې طریقې سره ورکوي بیا الټه ګناه په مولا باندې راشي. اصل کې د سیز عزتمندو موجوده قیمت به ته ورکې نو موجوده قیمت عزتمندو یعنی چې په څو باندې شی خرڅېږي دا د هغې قیمت شو. دا کپړې دي ما په 10 روپۍ اخیستي خو بازار کې په 20 خرڅېږي نو دا د 20 روپو شوې که نه خلک ویم که نه لکه ډېر ښایسته سوټ دی اچولی دا په 20 روپۍ بازار کې میلاویږي د دې 20 روپۍ قیمت دی. نو د دې وجې نه عزتمندو د دین نقشه صحیح پیش کولم پکار دی او ځان هم پې پویول پکار دی. یا ته قیمتي خرید لحاظ سره ورکې نو تا د چا نه تپوس ورکړی چې دا قیمتي خرید لحاظ سره بیا ورکې وایي مړه به دا خو زمونږ ذهن کې راځي که نه همدغسې ده که نه. عزتمندو د دین د زده کړې دپاره 15 کاله 10 کاله علم پکاري د هغې نه بعد بیا د ټولو خبرو باندې به ته پوهېږي. بعض وخت فیسبوک کې یو خبره راشي یو کتاب کې یو خبره راشي نو د هغې نه ته یو مقصد والی یا یو انسان یو پهلو راغستی د بل یې نه ده راغستی
مثلا دین کې آسان انداز کې تاسو پویوما دین کې دوه قسمه حدیث هم شته دوه قسمه آیاتونه هم شته یو ته وایي ناسخ بل ته وایي منسوخ د منسوخ معنی ختم آیاتونه خو تلاوت باقی دی بعضی آیاتونو خو حکم منسوخی عمل به پې نه کې اوس تو مغه آیات راوالی او چاته ویل دا د قرآن آیات ته زه په عمل کوم مولوی صاحب راته وایي چې دا مه منه نو اوس دا ستا علم کمزور دی وایي نه قرآن او حدیث دپاره به د ناسخ او د منسوخ علم زده کې خاص عام به پیژنې خاص څه ته وایي عام څه ته وایي بیا خاص کې عام کې دوه قسمه دي عام مخصوص البعض عام غیر مخصوص البعض پوره قصې دي مشترک معول او دغه مفسر محکم دا قسمونه دي د آیاتونو قسمونه دي اوس تاسو دا محکم آیات ته مفسر آیات ته مجمل آیات ته متشابه آیات ته متشابه د آیات د قسمونو ته وایي چې د هغې معنی پسې به نه ځي نه معنی د چا پلار معلومولی شي اوس ته دا څنګه چل دی دا څنګه آیاتونه دي چې معنی یې نشته دی اوس د هغې خپل حکمتونه دي الله رب العزت بعض وخت کې داسې آیاتونه نازل کړي چې د دې امت امتحان پې علي نو د هغې معنی چا ته هم نه ښودلي سوا د پیغمبر نه بعض پیغمبر ته هم نه معلومه سر من اسرار الله تعالی دا د الله رازونه دي بس څوک پې نه پوهي نو الله ته څوک ویلی چې جي دا دی ولې نه حکمت یې همدغه دی الله زه پې دا خلک معلومومه چې کوم کوږ زړونو والا دي پسې کېږي او کوم سیده زړه والا بس وایي بس ټیک ده یار دا دې موږ ته پته نه وي که نه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وای دا چا چې دا زړه کوږي هغه وایي نه زه به همدغه شی معلومومه نو دې کې ستا کار څه دی لکه یو ماشوم تا نه تپوس وکړي بچه تا ته وایي پلار دا ډوډۍ څه نه جوړېږي ته ورته د غنمو نه جوړېږي هغه وایي غنم څه ته وایي اوس خدایه دې ته اوس ووایه او ته غنم دانه زه دې را پیدا کړه بیا به دانم غنم را پیدا کړي اوس غنم چېرته میلاویږي نن سبا عام ښارونو کې غنم دانه بیا وایي دا څنګه راخېږي اوس دا اوس ابا ورته بچه ځان نه پلار مه جوړوه خو به دا روټۍ ده وخوری چې غټ شي پخپله به پوه شي نو دې وجې لپاره خبره سړی نه شي پوهېدی نو دا مې ورته هسې آسان دې وجې نه عزتمندو د مولیانو او د علماو مسلو کې لاسونه نه دي وال پکار مولا خو ځان بچ کولی شي هغه داسې لفظ وایي ځان بچ کي او ته خو ساده ګولې ته داسې سخته خبره وکړي چې د بل آیات انکار دی وکړو د بل حدیث انکار دی وکړو نو ځان له دې کار وکړو ته موږ له دې څه وکړه او پښتانه داسې کس ته وایي مامه شمېره درګډ یم ته په دې بحث کې ګډ کړی چای چې د علمي بحثونو کې ته بحث کوه ساده دین دی عزتمندو به د عالم نه تپوس وکړه چې کم عالم بهتر عالمي او کم لکه زمونږ اوس په دې ایریا باندې د دیوبند عالمان دي هندوستان پاکستان بنگلادیش د دیوبند عالمانو داسې خدمت کړی چې په هر فیلډ کې کړی دا منلی شوي عالمان دي بس هغوی پسې زه قصې ختمه امونه خورا او یو ډوکې مه شماره څو وډوکي شو او څو زړي شو زړو باندې څه کې خو بس امونه خورا او زړي مه شماره کابل دې په کار دی که مڼه ورته میلاو شوه په دې کې سوچونه کوي یاره دا د کوم ځای ده او دا د کابل څنګه او دا د کوټې څنګه بره نه ټپوس رالی هغه مڼه هم ترې وړله ویل زه اوس کښېنه په آرام نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم فیلډ کې پوهېږي ما درته مخکې جمعه هم ویلي ملا صاحب څوک د دوکان باندې نه کښېنئ حالانکه ملا صاحب ښه سړی او ته یې ښه سړی به جومات کې کښېنه په دې ته نه پوهېږې داسې ورته وایي که نه حالانکه دا څومره بې ادبي ده ته مولوي صاحب ته نه پوهېږې خو بیا هم بې ادبي نه ده مونږ یو سمه خبره دې ورته وکړله دغه شان عزتمندو چې د ملا په کارونو کې راځي نو ملا له دې امي ته ویل پکار ته نه پوهېږې ما ورته ویلي بعض وخت کې دا سړی هغه مولا تغلی شي نو دا سړی خوشحاله شي وایي ملا مې دله غلی کو او هغه ورته وایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هغه وایي دا جاهل دی قرآن وایي داسې سړو سره خبرې مه کوه او داسې وایي مولا مې غلی کو او مولا ورته د قمقل په نظر ګوري گینی مولا تعریف داده دا فارسی بانانوی مولا آ باشد که چپ نشود وی مولا آگه تا وی چه غلی کی گی نا دا چپلاد نیجی غلی کوله وکیل او مولا خو تا تا چه غلی شو نو تا تا بل نسبتو کو او تا بزان نپوئیگی بارحال عزتمندو دا تمهیدی خبری دا دین پس بے دا دین خبری تاسو تا بیانیگی ځکه بعض وخت کې یو موږ مسائل بیانونو یو څو کسانو ته ډېرې مسلې زده شي الحمدلله خو بیا به هم ځان نه مولا نه جوړی ځکه هغه بیل یو فیلډ دی هغې دپاره به خپله زندګي ورکې او خپل بچی به ورکې
ها د ځان د عمل دپاره زده کړه ضروري ده، ځان ته تکړه شه. اول یو ملګري ما ته ډېرې ښې خبرې وکړې، دا ته مولیان اختلافي مسلې بیانوي، نو دا په کار دا چې د اتفاقي مسلې بیان شي، ډېره بهتره خبره. چې کوم څیزونو کې اتفاق دی هغه نه کوي. اکثر کسان چې د مونځ مسلو کې ګوتې وایي مونځ نه کوي، او تا سره به مسله داسې چیړي جمع سره مونځ څه حیثیت دی، او چې جمع ولاړ وي سنت کول پکار دي که نه، او د ده نه چې تپوس کوي نه سنت کوي او نه فرض کوي، خو دا دله خوند ورکوي دا چیړه. زما دی کې اختلاف دی. یو ځل یو اهل حدیث کسو، نو ما ته مسله تپوس وکړو، نو ما ورته دی کې ستاسو دا مشر چې کوم دی داسې وایي زما د خپل مشر سره مو په 14 مسلو کې اختلاف دی. نو ما چې ستا خپل سره مې اختلاف دی، نو موږ سره بیا زه لکه پهله خو هغه سره د اختلاف ختم که که نه، چې خپل مولا سره د اختلاف لا نه دی ختم کړی. او کار یې د څه کو اوږد شان وي، د اوږد سړي وایي دا عقل په دې پوندو کې، نو او د کار یې د میډیسن کو، د دوایانو کار یې کو. نو د لپاره دوایي پیل وکړه چې دماغ خو د کار شروع کړي، خپل کس سره مې اختلاف کې. ته مجتهد یې، ستا هغه مولا څومره ماشاءالله غټ عالم دی چې هغه خپل عالم باندې ستا اعتماد نشته، نو د بل باندې به دې څه شي. داسې کسان او مسله ما نه څه ته به وسو، ما ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام سردار دو جهان دی، وایي دا ما ته وښایه په حدیث کې چې سردار دو جهان دی. داسې مسله دی. دې ته بر صغیر پاک و هند کې د دیوبند داسې عالمان دي چې دین یې را رسولی دی، بس هغوی پسې ځه. دا سواد اعظم دی، نبی اسلام وایي غټ جومات پسې ځئ، دا غټ جومات دی، او غټ جومات د قمقلو نه دی، د علماو دی. الله هر کار د دوی نه ریګوله تبلیغ یو عوامو دپاره یو سلسله جوړه کړې ده، یو لوی دنیا ته دین ورسېدو. باقي اختلاف پارسس کې شته، که ته نه ځې دوی پسې مه ځه، خو داسې جنګ جګړې مه کوه چې ستا د وجې نه هغه سړي عمل کې څه فرق راشي یا شک شوبې پیدا شي. علماء دیوبند اکثر چې عزتمندو کوم ځای کې جوابونه کړي هغې جوابي کړي، ځکه بل یو سړی را پاسېدلی دی، نو ځکه دوی دا بې ورپاسېدلي دي. ګینې دوی قلار خپل کار کوي، دوی دا مناظرې او دا څیزونه کم کوي، خو چې یو سړی د لراځي په ډغره باندې نو چې سر ورته نه نیسي، خو بیا تا ته کمزوری وایي که نه. نو دې وجې نه زموږ بعضې بې مناظرین دوی ته مخې ته ځي، خو اکثر دوی دا نور فرقو والا دا کسان پیل را پاسېږي، اعتراض کوي، یا په صحابو کوي، یا په امامانو کوي، یا په مسلو کوي، نو بیا خو به له جواب ورکوي که نه. نو دې وجې نه اختلافي ډېرې مسلې په فیسبوکونو باندې علماو له نه دي په کار، چې کوم نه جنګ جوړېږي. د هغې یو مسله ما تاسو ته د مونځ دغه نیت بیان کړه، څومره لانجه وه چې وایي څوک مثلا چا نه رکعتونه تلي او هغه امام پسې مونځ کوم، نو دا دروغجن دی. نو دا مسلې کمزوري مسلې دي. اوس درته یو مسله بیانوم. نن سبا د دعوتونو وخت دی، د ولیمو ماشاءالله د هر چا شونډې غوړي په دې ورځو کې، او مرۍ او خېټې هم غوړي، خو په دې کې بعضې زیاتیانې کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مسلمان په مسلمان 5 حقونه دي. اجابت الدعوه، یو د دعوت جواب ورکول، یعنی هغه له تګ دا واجب دی. بعض عالمان وایي سنت دی، بعض وایي واجب دی. کله نړۍ ګناهګارېږي ځکه ستا یې څه خوراک یې جوړ کړی دی، هغه 1000 روپۍ، چا 1500 روپۍ، چا 1.5 روپۍ فی کس لګولی، نو هغه د مسلمان زړه هم دې خفه کو، او بعض وخت هغه دعوت هم ضایع شي، هغه څیز هم ضایع شي. خو بعضې کسان الټه کار کوي، عزتمندو بغیر د دعوت نه ورځي، وایي دا سړی چېرته خفه نه شي. دا چا ویلي دي چې هغه تا ته جواب ونه کو، نو هغه هم په دې خوشحاله دی چې دا سړی را نه شي. ها ټیک ده، که داسې ملګری وي واقعي یو انسان سړي څه خوراک څښاک هر څه ملګرتوب وي، نو بعض وخت انسان نه هیر هم کېږي، او هغه چې ته ورم شي اوهو دغه ښه دی وکړه چې رالی، ته خو ما نه هیر شوی وي، نو بیا ورتګ هم پکار دی، پښتو هم نه ده پکار. خو داسې نه چې هر خیرات کې په پیله پینډه کې ناست دی، یعنې مسلمان دی او خوراک یې تیار کړی، نو هغه عزتمندو دې ته ویل کېږي توفیلي. اصل کې یو کس د هغه نوم و توفیلي، نو هغه چې کله داسې بې دعوته ځیله لاړو، نو هغه توفیلي العرایس مشهور شو، بې جوابه واده لتلونکی. اوس دې کس ته توفیلي وایي په اردو کې، پښتو کې ورته څه وایي؟ بې دعوته چې لاړ شي څه ته وایي؟ خاص نوم یې چاته یاد نه دی؟
بینا سړی دا خو ترجمه شان ده چې نوم شان شي روټي خلاص اصل کنه بعضې یو نوم کې روټي خلاص هر چا روټۍ خلاص یو ځل زموږ استاد هغه ویل پښتو کې د هر څیز نوم آلی وایي افغانستان کې چې مثلا په دې بریکر باندې وایي خیجي نو هغه وایي چې خیال کوه مخکې درینجک دی درینجک به سړی خود نو بیا هسې د لطیفې په طور باندې ویل چې د اګزاست ته به څه وایي نو یو کس ورته جي سوړه یخه ځکه چې سوړه کې دا لګېدلی نو هغه ترې وباسي نو هغه یخی نو دغه رنګې د هر یو څیز یو نوم په خپله ژبه کې نو دې ته توفیلي وایي چې مثلا روټي خلاص یا مامه شمېره درګډ دا یې نوم شو چې ورځي نو عزتمندو دا یاد لرئ کوم انسان چې د چا دعوت لځي بغیر د بلنې نه نو حدیث کې دې باندې سخت وعید راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن دخل على غیر دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا وای کوم سړی چې د چا دعوت لاله بغیر د بلنې نه بغیر د انویټیشن نه بغیر د دعوت نه وای دا انسان چې داخليږي نو دا غل دی او چې واپس راوځي نو دا ډاکو دی یعنی مال یوالو مال چې سړی وي هغه ته ډاکو وای او چې ډاکې نه کړي هغه ته غل وای نو چې داخلي دو نو دا سارق دی غل او چې راوته نو دا ډاکو دی شوکمار شوکې وکړه څومره سخت الفاظ دي او بعض وخت خلکو ته روټیم کم شي ابل یو کسانو ما باندې دی ګونم دم کړه خو غریبانو نه رسیدنو ځکه چې هغه کسان ډیر راغلیو چا پکې ویلو دوی بم خلکو سره داسې کول نو خلکو سره قصدن داسې کړی دي نو د دې وجې نه عزتمندو نن سبا خلکو له چل ورزي او کیمرې ګرځي چې ته لاړې او ځان سره بچین وسې ګاونډیم بوزي زما ډیر یار دی نه نو یار سره خلک داسې کارونه کوي چې په شرم شرم یو داسې ځای کې چې بیا ورته میلمانه ناست دي او دیګونه ختم شي او دغه رسوا شي داسې خلک کارونه کوي ها کم کس مثلا دویم کس په یو صورت کې بوتلی شي چې مثلا هغه سړی ډیر مخورس کس دی هغه سره ګارد دی کلاشنکوف والا کس سره روان دی نو دله چې تا دعوت ورکو نو تا ته پته ده چې دا ځان سره خپل ګارد راباسي یا بعضې کسان ځان سره ډریوران ګرځي بغیر د ډریور نه ګاډی نه ګرځي نو دی وجه نه هغه بیا هغه دویم کس بوتلی شي خو داسې نه چې ته وایې چې زما ډېر حفاظت دی او زه ځان سره 10 کسان بوځم ته وزیر اعظم یې ګورنر یې چې 10 کسان بوځي تا باندې څوک څه کوي نو د دې وجې نه عزتمندو داسې کس به یو کس وي یا بعض نو هغه کس بوتلی شي او کنی نو د چا دعوت کې بغیر د دعوت نه شرکېدل د چا خوراک کې دا حرام دي جمهور علماء کرام وایي صحیح شو نو دې کې داسې نه تفکر نو دې ته ویل کېږي صوفیانه غل بعضې کسان باقاعده د دې دپاره کوټونه اغوستي د دې لپاره خاص کوټونه اغوستي خاص یو جامه یو کپړه واسکټ یې دې دپاره جوړ کړی ځکه که داسې خیرن ورځي خلکو پې شک کېږي نو هغه جامې کپړې واسکټ د هغې دپاره اچي چې ورځي نو والله هغه واسکټ ته چې وګوري هغه څیز وګوري هغه واسکټ هغه له ډېرې پیسې ګټلي او هغه جامو نو دا بس بیا انټرنیشنل غل د ده نه جوړ شي او صوفیانه غل کوي نو دی وجې نه عزتمندو دې کې خیال ساتل پکاري یو د زکات یو څو مسلې اوس بیانو زکات عزتمندو په عبادتونو کې فرض عبادت دی او کوم انسان چې د فرض انکار کوي دا کافر کیږي ګوره یو سړی وایي چې زه زکات نه منم نو دا مسلمان هم نه دی دا د قرآن حکم دی او الله قرآن کې وایي چې کوم انسان زکات ورنکو او پیسې ځان سره خزانه کړي سخت وعید راغلی والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله چا سونه چاندي او د مال دولت ځان سره جمع کو او د الله په لار کې فرضي خرج نکو چې کوم فرضي خرج دی نو الله رب عزت فبشرهم بعذاب الیم دوی ته د دردناک عذاب خوشخبری واوروه حالانکه خوشخبری خې خبر ته وای دا الله دې سړي پورې خندا کوي لکه بعضو کې سړی راشي او گورنر صاحب راځه ویلکم نو گورنر نه ته پورې خندا کوي نو الله وی
یو خوشخبری در کوم نو دی سړی متوجه جی څه چې زه خو ډېر ښه سړی یم چې زکات نه ورکوم وایي عذاب علیم پوی به دې خوښ به دې شم یوم یحما علی فی نار جهنم وی دا مال نه دی دا مال به ټول د قیامت پر ورځ الله را جمع کړي الله له چل ورځي را جمع کول چې دنیا ته راکوزولی شي هلته هم راوستی شي او الله به د دې نه سیخان جوړ کړي د دې مالونو نه او په دې باندې به د انسان فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم درې ځایونه به ولې پې خامخا داغي مخ او طرفونه او شاګانې یعنی هر طرف نه به دا داغي او بیا به الله رب عزت ورته وایي اوسکه اوس دا هذا ما کنستم لانفسکم دغه مالو کنه چې ځان سره به دې خو بل چاله به دې نه ورکو فذوقوا اوسکه دا قرآن آیات دی عزتمندو دې درې ځایونو باندې ولې ځکه عموما چې څوک چاله زکات له راشي نو پهله ته مخ تیاړی نو الله په دقه مخ به دې داغما به چې مخ ته واړي او سړی بیا هم در پورې چمبړي شي زکات خیرات نو بیا دا داسې تاو شي نو الله په دې طرف به هم دی وامه طرف ته واړو زکات د باندې فرض دی او نه ورکې بیا اخره کې شا راړی وایي د شا نه به هم دی داغما دا د اعراض طریقې دي نو دې وجې نه عزتمندو دا د ایمان نښه ده زمونږ کس الکانو ته پته هم نه وي زکات پې واجبي مثلا آسان مثال درته کوم بعضې هلکان یې درې درې څلور څلور موبایلونه یې اخیستي د ضرورت په څیز باندې زکات نه وي خو د ضرورت نه زیات څیز خو زکات کې بیا به زکات ورکړي بعض وایي چې زه دا ضروریاتو کې راځي یا بعضې هلکان یې هغوی د خرڅ دپاره موبایلونه ساتلي چې دا موبایلونه به آیفون یې ورسره د 2.5 د 3 لکو روپو دا به خرڅوم نو چې چا سره یو موبایل مې زکات د باندې رالو استعمال دپاره نشته بعضې دوه کسان دوه موبایلونه پکارېږي یو د کور دپاره یو د دفتر دپاره یو د خپل هغه څه که بیا دریم ساتي هغې باندې نشته خو چې دومره کار خو دي که نه نو د دې یو درته اهم مسله بله بیانو بعضې قومونو کې داسې وي چې د خپل غریب رشتہ دار دپاره یا ګاونډي دپاره یا د مارکیټ یو کس دپاره زکات هغوی را جمع کوي ډېره ښه خبره ده انسان د خپل همسایه خیال وساتي د رشتہ دار وساتي او ټول قام را جمع شي چې بهی موږ د خپل رشتہ دار غم وکړو ډېره ښه خبره ده خو دې کې یو غلطي کېږي نن سبا نصاب د زکات چې کوم دی تقریبا څه کم 1.5 لک روپۍ دی یعنی 1.5 لک روپو پورې چې چا سره او قرضونه پې نه او د ضرورت نه دا پیسې بالکل زاید وي د بیلونو نه ټیکسونو نه تنخوا نه هر څه سره اضافي پرتی دي نو د باندې زکات شته 40,000 باندې به 1000 روپۍ ورکوي نو 80,000 باندې 2000 شوي لکو باندې بیا 2.5 شوي دې طریقې سره او 120,000 باندې چې کوم دی بیا 3000 شوي دې طریقې سره به داسې شي نو بعضې کسانو له عزتمندو یو سړی 1 لک روپۍ ورکړي نو بیا هم 50,000 روپۍ زکات نور اخیستی شي بل رشتہ دار رالی هغه له 50,000 روپۍ زکات ورکو نو د سره 1.5 لک روپۍ شوي نو 1.5 لک روپۍ چې چا سره شي او هغه خرج کړي نه نو د باندې په خپله زکات اوس فرض شو اگر چې دا به یو کال بعد زکات ورکوي که ورسره وي وربې کی او که ختم شوي نو بیا پې نشته خو زکات ابتدا خو پې وشوه که نه اوس د دې نه پس بل کس راځي 1 لک روپۍ زکات وله ورکوي نو د څخه 2.5 لک روپۍ شوي نو دا دریم کس چې کوم راځي دا 1 لک روپۍ چې ورکوي د زکات نه ادا کېږي ځکه دا داسې سړي له زکات ورکوي چې هغه باندې خپله زکات فرض دی ها که بالفرض هغه 1.5 لک روپۍ هغه ته ورکړي او هغه باندې یا قرض دی او یا یې زر خرچ کړي بیا وله ورکولی شي نورې بعضې کسان یې پوره کور والي یو کس لا یا د دې بله طریقه دا ده بیا که بالفرض یو ستا عزیز رشتہ دار دی ډېر زکات ورکول غواړي نو علما ولیکي چې دا مکروه کار دی ښه کار خو نه دی ځکه دا د غریبانانو حق دی ټولو باندې تقسیم کا خو ځه بالفرض ستا یو ورور دی خور دی ټول عمر ګرځي را ګرځي کور یې نشته روزګار یې نشته نو بیا داسې چل وکړه چې لږې لږې مو ورکوه ټولو له په یو ځل پیسې را جمع کوي 1 لک یو را جمع کړي 50,000 بل 50,000 بل 50,000 بل 15 لک روپۍ دي نو دا 15 لک روپۍ ولا یک مشت ورکا په یو ځل ورکا بیا دا کیږي د ټولو
خو که یو له مخکې ورکوي بلې ول وروسته ورکوي او هغه یو نیم لک 2 لک روپۍ جمع شوي او د هغې نه پس ول څوک زکات ورکوي بیا د هغه زکات نه ادا کېږي. دا اهم مسله ده او طریقه مې درته وښوده چې څه طریقې سره به دا وباسي. دویمه مسله عزتمندو بعضې ملازمین وي هغې ته تنخوا میلاویږي په تنخوا زکات شته که نشته. نو تنخوا عزتمندو 2-3 قسمه ده. بعضی سړی تنخوا اخلي او خرج کوي او خوري لو او فر دا می لوفر یو لوفر دی یو لوفر خو بدمعاش ته یو لوفر دی ته وایي چې لو او فر زه خرچي په ډېرې زیاتې غریب بس خرج کوي را خرج کوي فر کې د خرچیږي دا بجلی بیل دی او دا د فلانی بیل دی دا ډنګری بیل دی او د سره بس نه جمع کېږي یا که جمع کېږي 20,000 او 10,000 80,000 1 لک روپۍ نو دې تنخوادار سړي باندې زکات نشته. اگر چې 1 لک روپۍ سره پرتی با سړی مړي ژوندي لا او دغه رنګ ښې بدې له پیسې ږدي 80,000 1 لک روپۍ نور یو سره نه نو بیا صرف دغه پیسو باندې زکات نشته. بعضې تنخوادار داسې وي چې تنخوا یې ډېری یا تنخوا یې کمه وي خو تنخوا یې خرج کېږي نه دا څه جمع کوي او څه خوري. نو که 1.5 لک روپو پورې د ده پیسې جمع شوې نو بس بیا دغه پیسو باندې چې کله کال تیر شي بیا به زکات ورکوي. یا بعضې کس داسې وي چې تنخوا خو راځي لږه بچت کېږي خو دا مخکې نه زکات په ده باندې فرض یعنې سونه ده ورسره چاندي ده ورسره تجارتي مال دی ورسره بل اعتبار سره په ده باندې زکات فرض دی. نو بیا دې تنخوا نه چې کومې پیسې بچ شي بیلونه داخل کړه هر څه وکړو نو بیا به د دې پیسو زکات هم ورکوي هغه پیسو سره ځکه د باندې خو مخکې نه زکات فرض دی د تنخوا د وجې نه خو پرې نه دی فرض. نو دا اهم مسله عزتمندو یو دا ده. بله مسله دا ده عزتمندو بعضې کسان خپل نابالغه بچو د پاره سونه ږدي چاندي ږدي یا یو کور د هغه په نوم باندې والي یو دوکان د هغه په نوم باندې والي وایي دا د فلانکي شو ډیرانګل شو او دا د خارو شو او دا د کونترې شو دا زموږ نومونه دي داسې خلکو وایي دا د دې شو او دا د کارغه شو دا زموږ د خلکو نومونه وایي دا د ده شو او دا د ده شو دا د ده شو موږ یو توتي ګل دی پکې پرې غوستو وایي نه توتي ګل نه مخلم وایي ښه ده صحیح ده. نو اوس آیا دغه مال باندې زکات شته که نشته؟ نو د دې 2 صورتې دي عزتمندو. بعضې کسان داسې ډرامه شان کوي پښتو کې ورته هیله وایي هیله بانه چل ول ورته وایي دا دکانداران وایي چل ول به نه کې هیرا پیری. نو بعض کسان چې چل ول کوي چې زکات څه طریقې سره رانه کم شي نو وایي دا د ده په نوم او دا د ده په نوم او دا د فلاني په نوم باندې که بیا ورته زوی وایي چې جي هغه زما په نوم چې د کوم دکان کړی دی زه بار ملک ته روان یم به زه ځان له قرض کړم غلی کښېنه په خپله وګټه نرشه بیا هغې ته داسې خبرې کوي نو دا خو دې ورکړی نه دی که نه. اوس هغه غریب ته چې پکې اختیار یو څیز کېني نو هغه ستا شی شو نه شی ویم دې ته چې ستا مکمل اختیاري که خرڅې که خورې او که دکانداري پکې کې دې ته وایي ستا شی دا خو ستا د پلار شو. نو دې صورت سره بیا د دې ټول مال زکات په دې پلار باندې او په دې مور باندې شته. مثلا سره زر یاد کړي دا زما د پلانې پلانې لور پلانې پلانې لور او ورکوي نه هغه ورته زه واده له ځم هغه والی مال راکړه زه بیا واچوم په ارام کښېنه مشروطه دې ځان نه جوړه کړې ده نه درکو او په خپله چیزي بیا هغه سره زر واپس راولي ځان نه بوډۍ ښځه ده او ځان نه ناوې جوړه کړي څوک ته تپوس وکړي چې دا خو تا لور ته ویلي دي خیر دی زه هسې استعمالوم هسې پکې نشته دې نه پته لګي تا نه دي ورکړي بیا به د دې زکات ته ورکې او که نه واقعي یو پلاټ دې د زوی په نوم باندې اخیستی دی او ورکړی او ته وایې که زه مړم شم دا زما د دې زوی شو مثلا او دا د ده شو دا د ده شو دا د ده شو او انصاف والا کسي او هغه زوی دی نابالغی یا هغه لور دی نابالغی نو د دغه شي زکات بیا ستا په نوم باندې نشته دې زکات تا باندې نشته. او که وله ورکړې کو او هغه خپله هغه مالداره دی او یا بالغ دی نو بیا هغه باندې زکات شته نو بیا ورکولو نه ورکولو کې څه فرق نه راځي یا بیا هغه ورکوي یا بیا ته ورکوي. نو د دې مسلو عزتمندو خیال ساتل پکار دي. نو که پلار مور هغه شی نه استعمالوي او د بچي په نوم باندې کو نو صحیح ده دا د هغه شو او د هغې زکات بیا تا باندې نشته. دریم عزتمندو یو اهم مسله بله ده د جهیز سامان وي. بعض وخت کې غریبانانو له خلک سامانونه والي څوک له فریج والي څوک له فریزر والي نو هغه د ډېرو روپو جوړ شي کله د 8 لکو روپو جوړ شي وایي دې جینۍ باندې زکات شته که نه یا دې له بل څیز اخیستل د زکات په مد کې صحیح دي که نه عالم زه به له کوکر والم دغه وس مې کېږي او نور داسې ورسره منډه نه شم والی نو دا یاد لري سامانونو باندې زکات نه
نو که یو جینۍ سره سونه چاندي او نقدي روپۍ نشته او چا ول ډیر سامان مغسته د واده د پاره او هغه غریب ده او تا مول پکې یو شی په زکات کې واغستو ور دي کو نو ستا زکات ادا کیږي اگر چې سامان سره د ډیر روپو ده اصل کې نقد روپو سونه او چاندي او تجارتی مال باندې زکات یو د تجارت مال نه دی دا خو ځان هغه د کور ګرګرستۍ د پاره غسته دي نو خیر دی ولا غسته شي خو دې صورت کې چې دا غي سره سونه نه چاندي نه پیسې وسره د نصاب برابر نه که سونه او چاندي او نور سيزونو سره او توله به په زکات کې سامان اخلي بیا مستا زکات نه ادا کیږي ځکه هغه سره نور مال ډیر پنګې جمع کړي نو دا عزتمند بل اهم مسله ده بل عزتمند یو اهم مسله دا او دې کې یو پوینټ دی پاره باندې ځان پویول دي یو نقطه بعض وخت څوک چاله کارو کی مزدوری ورته پاتې شي مزدوری مثلا وکیل چاله کیسو کو پیسې پاتې شوي لانی دی ورګړي دربکم صحیح شو یا چاله د ټینټونو د واده خادي کار کړي دي مثلا دا شادي حال والا دي تاله زیدر کو لکه 1.5 لک روپۍ 2 لک روپۍ باندې بقایدی تور ته دربکم لانی دی ورګړي یا د بل خدمت ډاکټر د علاج کو تابانی پیسې پاتې دي چې کوم کې خدمت راځي سرویس تا شی د باندې نه خرڅ کړي سکارې د لکړې دي یا مثلا پراپرټي والا د چاله زی خرڅ کړي دي دغه پراپرټي پیسې په پاتې دي هغه خپل یا کمیشن کار دی چاله کار کړي کمیشن په پاتې دي یا بعضی کمپنیانی مختلف کارونه خلکو لکه سرویسز کوي او هغه ته خلک بعضی کسانو سره هغه قرض وکي بس بیا ورته هغه ډډه ولګي پیسې ولا پارام ورکي لګي نو دی پیسو باندې زکات شته کنه یا یو سړی د تاسو سره مزدور دی او تور ته ورو کال پس بدله تنخواه در کوم فعل ما سره نشته نو تاسو چې تنخواه جمع کیږي مثلا 50,000 روپۍ دغه د میاشتې تنخواه ده نو د 12 میاشتو 6 لک روپۍ شوي نو آیا دا مزدور به د 6 لک روپو زکات ورکي کنه ورکي یا دا کمپنی چې کوم سرویس پروواید کړي دي او داغي پیسې پاتې دي بچا باندې کلاینټس باندې گاکانو باندې د دې پیسو زکات شته کې نشته اهم مسله نو پدې کې عزتمند په داسې سيزونو کې اجرتونو کې چې د سرویسونو چاته پاتې پدې کې زکات نشته ځکه هیڅ پته نه لګي چې تعالی را رسي او کنه را رسي او دربې کې او که دربې نه کې نو د دې وجنه د داسې کستا چا باندې تنخواګانی پاتې وي او هغه لکونه روپۍ مستا په چا باندې پاتې دي خو چې تر څو پورې درکړي نه دي نو تا باندې د هغې زکات نشته یا د شادي حال پیسې د په چا باندې پاتې دي نو بس تا باندې هغه شادي حال والا باندې دغه پیسو زکات نشته یا د وکیل په چا پیسې پاتې دي نو دغه بینی دي ته ویل کېږي د اجرت پیسې نو د دې زکات نه وي عزتمندو نو دا اهم مسلې عزتمندو کله یو تاسو بیانې کله بل بیانې زکات ورکول ضروری دي موږ سره پیسې عزتمندو د هر کار د پاره خو د الله او د الله د دین د پاره او د زکاتونو د پاره او د حجونو د پاره بیانې د هر چیز د پاره پیسې خو دغه چیزونو د پاره بیا موږ سره نه د ودونو د پاره پیسې شته د زکاتونو د پاره نشته د حجونو د پاره شته خو د زکاتونو د پاره نشته په ډمو باندې او په اجراګانو باندې شیندلو د پاره پیسې شته بشماره خو د زکات سلويخته مېسه د الله د پاره پیسې نشته د زوی واده نه فضل خرچینو باندې هر قسمه پیسې شته لس قسمه ډیشونو تیارول د پاره پیسې شته خو د الله په سلويخت روپو کې هغه 1 روپۍ به زموږ د پاره نشته د کور جوړولو د پاره د دنیا کور جوړولو د پاره د زیبایش د آرایش د نمایش د پاره پیسې شته خو د آخرت کور د پاره په سلويخت روپو کې 1 روپۍ موږ سره نشته د خپل دنیوي لباس د پاره موږ سره هر قسمه پیسې شته چې هر څومره ګران لباس یې غشته خو عزتمنو د آخرت لباس او د دین لباس چې د زکات روپۍ د داغي پیسې موږ سره نشته د مہر د پاره او د فخر د پاره هر قسمه پیسې شته دومره ولي کا مہر خو د غریب حق چې د زکات کې رااله سلويختمه روپۍ هغه چا سره به نه نو ډېر احتیاط کول پکاري د زکات پیسې چې په کم مال کې پاتې شي د دې مثال د جراثیم او د وایرس ته د ځان سره ټول مال خرابوي الا اهلکته
وی کم مال چې د زکات په کم مال کې پاتې شو دا هلاکي یا چې پچا باندې زکات نکیږي هغه زکات پیسې واغستې او په خپل مال کې واغستې نو دغه خپل مال نیم خلاصي لکه دا وایرس دی جراثیم دی نو دې حواله سره به ان شاء الله زکاتونه په ټیم باندې ورکو کړو ان شاء الله